ما مخامخ ته کوم ځوانان چې ولاړ دي دوی له به روزګار راوړو به او داسې دغه طریقې سره به یې دغه کوو چې دوی صحیح معنو کې د دې قوم خدمت وکړی شي. عزتمندو، زه تاسو نه په دې باندې معذرت هم غواړم چې لږ لیټ هم شو. مونږ هلته کې ګنډېري کې یو پروګرام نیمو، نو هغې د وجې نه تاسو ته لږ لیټ ورسېدو. باران هم داسې وخت کې راغی چې بالکل هغه پروګرام ټایم ته دغه شو، خو زه دا هم د الله تعالی رحمت دی او انشاءالله ستاسو دا کم په دې باران کې په دې یخې یخنۍ کې چې کم طریقې سره تاسو زموږ استقبال هم وکړو، کم طریقې سره چې تاسو د خپل د مینې اظهار هم وکړو دلته کې، چې زه ستاسو دا کومه مینه وینم، نو انشاءالله دا ستاسو دا مینه ستاسو د اخلاص به همیشه همیشه یاد ساتو او انشاءالله ستاسو د خدمت لپاره بار وخت حاضر به یو. ستاسو په وساته یو سوال د تحریک انصاف نه کوم. پنجاب کې بزدار کې نولو، دلته یو ځله پریس خټک کې نو، بل ځله محمود خان کې نو. نن درې واړه چې دی وایي چې دا عمران خان په غلطه لاره و. اوس په دې سوچ وکړئ، په دې دغه وکړئ چې یا خو د ده سړي هغه شناخت غلط دی، ځکه چې کوم وزیر اعلیګانې کینولو نو هغه درې واړه خلاف دي او وایي چې یاره دې په غلط روان دی. د دې وضاحت ماته د تحریک انصاف والو وکړي چې آیا دوی ټیک دي او که عمران ټیک دی، دې کې دې لږ وضاحت مته وکړي، ځکه چې د هغه دا شناخت چې دی د هغې نه دې نه پته لګي چې هغه شانتې دغه نه دی. عزتمندو، سوچ به مونږ د خپل صوبې کوو. زمونږ دا صوبه چې ده د باندې ډېرې تجربې وشوې، چا د اسلام په نوم باندې، چا د امن راوستلو په نوم باندې، چا د نوې پاکستان په نوم باندې ووټ واګېښل، خو د هغې آخري نتیجه یې سمه ونه وتله. نن هم که تاسو د پاکستان جوړېدو نه پس ته تاریخ راواخلی او دا وګورئ چې یا زیات کار چا په وخت کې شوی دی، یا کم وخت کې زموږ صوبې ترقي کړې ده، یا کم وخت کې زموږ صوبې ته حق میلاو شوی دی، نو هغه به تاسو ته هر څوک وایي چې دا د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپا هغه وخت و چې په هغې کې غریبانانو ته کار هم شوی دی او د هغوی حق هم ورته رسېدلی دی. هغه وخت کې ADP چې ده دا به 6 اربه روپۍ وه، که موازنه وکړو نو هغه وخت کې زیات کار شوی دی. دا اوس چې 100 اربه روپۍ ADP دی کې هغه عمره کار نه کېږي. هغه وخت کې چې کوم سکولونه جوړ شوي دي، کوم طریقې سره بجلی چې خوره شوې ده، هغه شانتې نور چې کوم پلونه جوړ شوي دي، روډونه جوړ شوي دي، اسپتالونه جوړ شوي دي، هغه شانتې بیا دغه ونه شو. انشاءالله دا به یو ځل بیا ستاسو په وساطت سره ملي رهبر له به دا اختیار ورکوو به او انشاءالله بیا به تاسو ګورئ چې دا صوبه څنګه ترقي کوي او دلته کې څنګه کار کېږي، دا به تاسو بیا ووینئ انشاءالله. عزتمندو، زه آخره کې یو ځل بیا ستاسو ټولو ډېر زیات مشکور یم چې په دې لنډ تنګ وخت کې موږ له هم دا موقع راکړه چې راشو تاسو سره دا یو څو خبرې وکړو. هغې ملګرو چې چا په دې کې د کردار ادا کړی، چا ستاسو زموږ په منځ کې دا پولې جوړ کړی او دا نږدېوالی راوستی، د هغوی هم ډېر زیات مشکور یم. ستاسو هم ډېر زیات مشکور یم او انشاءالله دا تاسو له تسلي راکوو چې یو ځای به د دې علاقې خدمت به کوو، به د دې ځای د غریبانانو خدمت به کوو، به د دې ځای د ترقۍ لپاره به کوششونه کوو، به د دې ځای ځوانانو له د تعلیم سهولتونه به ورکوو، به د روزګار سهولت به ورله راوړو، به دا د صحت سهولتونه به دلته کې راوړو، به د څښلو صفا اوبو سهولتونه چې دي دا به دلته کې راسو. دا به ټول بنیادي دغه چې پوره شي دا سهولت به کېږي انشاءالله. ما ته هغه وختونه یاد دي کله به چا بجلي نه ورکوله، خلکو بجلي بنده کړې وه. دا د هغه وخت کې د ملي رهبر کار و چې هغه ځای په ځای دا بجلي ورسوله او هر ځای ته دغه شوه. دومره حد کې ستنې راغلې وې
چې خلکو ته بیا پلونه جوړول داسې ډېر ان شاء الله دا نور دا نو دغه شانته دا ټول سہولتونه دې معنی به ټول دغه کو خالی یو شی نه ګیس نه علاوه دلته کې د روزګار چې دغه راوړو چې صحیح مانو کې د دې خدمت ته وشي دغه طرف ته دغه کوبه ٹھیک ده کنه ان شاء الله دا ټول سہولتونه بدلته کې را رسوبه او چې دا ستاسو زمونږه اتفاقی او چې یو ځل را پاسو او په اتفاق سره ملي رهبر دا اختیار ورکو زه اخره کې یو ځل بیا تاسو مشکور یم ډیره مهرباني ډیره مننه السلام علیکم